أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون زما ډېرو ګرانو خوږو معززو د جماعت اشاعت التوحید والسنه د قافلې ملګرو د اجتماع باقاعده ابتدائی کلمات اور ابتدائی ہدایات هغه به زمونږه د جماعت اشاعت التوحید والسنه د قافلې سپهسالار شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم امیر اشاعت التوحید والسنہ العالمیہ صدر وحدت المدارس الاسلامیہ اور صدر وحدت فاؤنڈیشن غیب انشاءاللہ لکسات رستو ابتدائی کلمات اور ہدایات غیب تشریف روڑی دین مخ کے دا قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا غیب اجازت سرا او دا زمونگا جماعت اشاعت التوحید والسنہ خیبر پختونخوا ناظم اعلیٰ صاحب حضرت مولانا شمس الہدی صاحب دا غی دا حکم مطابق زه یو څو منټو ته حاضر شم یو څو کلمات ستاسو مخکې عرض کوم دا اجتماع پنځپیر دا زموږه درویشتمه اجتماع ده 22 کاله 22 اجتماعګانې وشولې او دا اوس کال درویشتمه ده په 2002 کې شاپور نه شروع شوې وه سکال درویشتم کال دی دا خالص دینی اجتماع وي زموږ د جماعت اشاعت التوحید والسنه د دې بنیاد زموږه شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ هغه د دې بنیاد په خیبر پختونخوا کې سن 1937 کې ایښو د هغې د وفات نه وروستو 50 کال هغې د قرآن او سنت خدمت وکړو 30 مارچ 1987 کې هغې د دنیا نه تشریف یوړو د هغې نه وروستو د هغې فرزند ارجمن قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم آئی دا اشاعت دا باغ داغی رکوالی اور دیکھ بال سلویخ کالا انتہائی محنت سرا اور دزل پا اخلاص سرو کلا زمین دا جماعت مشن عام تاسو چی آواز اکثر طلباء کی وی اشاعت کی پہچان القرآن القرآن اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د قرآن کریم تشریح عملی شکل کی مونږ پیش کړی دا زموږ د جماعت مشن دا محدود نه دی په دې ملک کې سیاسي جماعتونه هم دي دیني هم دي الحمدلله ټول مسلمانان دي زموږ دا مشن دا عام دی ټولو مؤمنانو مسلمانانو لپاره د نبی علیہ السلام ټولو امتیانو ته هغه سیاسي پارټۍ هغه ځان له خپل خپل کارونه دي الحمدلله زموږ جماعت دا مشن د هر یو جماعت لپاره دی که هغه هر یو پارټۍ کې وي که دیني وي او که سیاسي وي خو قرآن او سنت سره څوک اختلاف نه کوي الحمدلله دا مشن دا د ډېر وخت نه جاري او ساري دی دا یو څو کلمات ابتدائی دا مولانا شمس الہدی سے دائی دا حکم مطابق ما پیش کل باضابطہ
افتتاحی بیان او ہدایت هغه به زموږه قائد محترم شیخ القرآن دامت برکاتهم ای بلک سات پس پیش کئی او هغې نه پس په بیا باضابطه انشاءالله دا اجتماع تر اتوار ورځې پورې به انشاءالله وي او اخري دعا به بیا اخري اختتامی پروګرام به انشاءالله بیا د هغې وي. واخر الدعوانا الحمدلله.